الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو میلمنو او په کورونو کې راجمع شوو خویندو میندو، ډېره خوشحالۍ خبره ده چې نن د یو محترم ورور د هغې د نوې زندګۍ آغاز دی او پای کې دا یو ښایسته مجلس منعقد شو چې د علاقې مسلمانان نارینه او زنانه د قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه په داسې موقع باندې واوري. دې سره به د ډېرو خلکو زندګۍ کې انقلاب راشي، خلکو ته به عملي توګه باندې وښودلی شي چې یو ښادي بغیر د بېدینۍ او بېحیایۍ نه هم کېدی شي. ډېر خلک دي د هغې سوچ دا وي که مونږ کره ښادي راغله او مونږ په دې ښادۍ کې ډول والا نه راولو، که په دې کې ډګونه نه لګي، که په دې کې ګډاګانې وي، نو دا به څنګه واضح او دا به څنګه کېږي؟ نو دا نن دلته ستاسو په دې کلي او علاقه کې د مسلمانانو دا د ښادۍ کور والا دا وښودل. څنګه چې مخکې زمونږ یو بهترین عالم مفتی عبدالسلام سے زید مجدہ هغې اشارو سره خبره وکړه، ما دې په تفصیلي خبره وکړي. خو چونکې دا ټول پښتانه دي او دا علماء کرام دې د مېلمنو خیال ساتي، نو په هغه بنیاد باندې دې مخکې خبره ونه کړه. ورته مونږ خو ګیر چاپېر ملګرو ته وایي چې دا د خاطو په موقع د نکاح په موقع باندې
د دې کې د بیانونو سپیشلیست دا زموږ مفتی عبدالسلام صاحب دی ډېر په ښکلي انداز سره رد د بدعاتو کوي، رد د بدعتیانو کوي، رد د رسمونو او رواجونو ډېر په ښایسته انداز کې کوي. محترمو چونکې مجلس د واده یو دی کې ملګرو داسې پروګرام ته بوتلي د واده متعلق او د نکاح متعلق د رسمونو رواجونو خبرې شروع کړي او په هغه واده کې د رسمونو رواجونو څه اهتمام دلته پکې اشاره وا ګډاګانو ته پکې ترتیب برابر کړو بیان کې په دغه رسمونو رواجونو بیان شروع شو. دیکي او تن راغلی وي چې تاسو دا خلک وځي دې په سره وځي نو مې څو کوم نو مقدر واده نو د غم خبرې پکې شروع په واده کې په بل واده په مناسبت سره خبرې پکاري د نکاح اهمیت په بیانو چې نکاح څونه عمله درس کې یو پیره د نکاح مضمون بیان شو، اهمیت بیان شو. ډېرو نوجوانانو ویلي دا موږ ته پرون ویلي چې موږ پلاران راوستي چې دا نکاح څونه عمله دا واده څونه عمله. محترم مسلمانانو الله تبارک و تعالی د نکاح حکم کوي وانکحوا الایام منکم او دا حکم د الکانو د جنکو سرپرستانو ته دی، والدینو ته دی. دا د والدینو ذمہ داری ده چې دې کله د لور د زوی دا د واده سټیج ته ورسېده او مناسب رشته ملاوي ده نو دې په دې کې تاخير نه کوي نو فورن واده دې سره به حیايي د معاشرې نه ختميږي، دې سره یارانه غرانه د معاشرې نه ختميږي، دې سره زناونه د معاشرې نه ختميږي. ذکر قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی حکم کړی او محترم دا نکاح یو داسې عبادت دی چې دا ګوره د آدم علیه السلام د وختونو سلسله شروع ده. الله تبارک و تعالی د انبیاء کرام علیهم السلام بارکین فرمایي چې ما اے محبوبا ستانه مکه پیغمبران لېږلي وو اغیره من بچي ورکړي نو بیبیانې مې ورکړې ورته پیغمبران بیبیانې دا غین بچي وو. دا سلسله په دنیا کې د قیامت دوره دی پورې روانه ده. نو بیا چې کله آخرتي ایمان والا جنت ته لړشي الله تبارک و تعالی فرمایي وزوجناهم بحور عین. الله جنت کې هم له وزن دوه جنت کې هم وزن کا کومه وزن جنت کې باندې موږ دنیا کې کومه څنګه ویډیو چې جنت کې وزن هغه باندې روایت کې راځي کړه چې یو ادنا مؤمن د لپاره 72 بیبیانی 72 ورې دا یو باندې کې په تقریر کې ویلو ډېر پخوا یو بابا پاتې د وجوده جنت نه دی پکار مې ولې موږ دنیا کې د یوې نه پورې راغلي او ته چې 72 وریا اے محترم مسلمانانو 72 بیبیانی وي د یو ادنا مومن د لپاره والله تبارک وتعالى فرمایي ولهم فيها ازواج مطهره دیره بجنت کی دا حوریا نو بیبیانی وي نو دا څنګه مطهره الله دا بپاکیه د مکرونو نه بپاکیه د عیبونو نه بپاکیه د چر ولنه بپاکیه خاوند د بزوکه نور کیا دنیا کې وکړه کلا دیری بیبیانیا لکه بیبیانې دوه قسمه ده یو اصلي بیبیانې نو یو کمتلی بیبیانې څنګه وایي دا اصلي مقابله او راځونه مقابله یاري ګرایي ما نه کار دنیا کې ټول بیبیانې دوه قسمه دي څو قسمه یو اصلي بیبیانې دي نو یو کمتلی بیبیانې دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په دنیا کې یو جنتی زنانه دي نو یو جهنمی زنانه. الله اکبر کبیره. اے محترم مسلمانانو بیا داسې زنانه شته چې هغه د خاوند عزت کوي، د خاوند قدردانی کوي،
ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائی هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو اے ناریناو د زنانو د پاره د پاره لباس دی نو دا زنانه تاسو د پاره جامه بیبي جامه ده بیبي صدا بیبي جامه ده دا بیبي نعمت دی اللہ تبارک و تعالی کے خپل نعمتونه ذکر کیا پای کې ګوره دا بیبي په نعمتونو کې ذکر کیا چې دا بیبي دا د تبه د نظر حفاظت کیږي چې دا چا بیبي دا د تبه د ایمان حفاظت کیږي د تبه د حیا حفاظت کیږي دا بیبي چې دا نو دا د خپل خاوند لباس دا خاوند د خپل بیبي لپاره لباس بیا پدې کې وړي الله وی چې دا لباس دې راځي دې وجدي او هر محترم مسلمانانو اړیو تن خپل لباس پاک ساتل غواړي چې بیبي پاک کوي نو چې خاوند دې پاکي دا نه دا خاوند د بیبي نه مطالبه ده چې دا بیبي دې بل چا ته نظر نه کوي دا بیبي دې بل چا سره خبرې اترې نه کوي دا بیبي دې ان پیئر مین کیسز نه کوي او خاوند ته اجازه دي نه خاوندم د دې بیبي لپاره د پاک دامنې زندگی دی رہیا دا خاوندم د پردو زنانو سره ګډ نه لري خبرې تریبا پردو زنانو سره نه کوي دیوم د حیا زندگی دی رہیا په دې وجہ محترم مسلمانانو قران کریم چې کله د نکاح ترغیب چره نو قلت کی وی پوری دا یاد ساته زموږ استادان وی شیخ القرآن رحمت الله علیه سمت الدرر کې ذکر کیا دا معاشري اصلاح ذکر کړي چې تاسو پکور کې د اصلاحي تاسو معاشره کې د اصلاحي دا هغه کورنۍ د اصلاح لپاره قوانین زموږ استادان ذکر کړي ډېر په ایسا انداز کې دا انداز د بچانی څخه دا انداز د بچانی کا قرآن پورا سورت بقرہ کی دا مضامین دی سورت النساء کی دا معاشرے دا اصلاح دا مضامین دی اگر هم قرآن کریم اگر دلتی اس دور سر لگئی پر اس دور سر مستفق تھے نفائی کی یو اصول یو ادب دا اصلاح دا معاشرے دا قرآن دا پارا ذکر گئی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سنت الدرر کی ذکر گئی نہی ام نکاح المشرکات ورياض ساته نن کی دنیا کی سوکا دلوریا تصویرش تگئی دا معلومات کئی چې د دې الکیا جینه چې شوګر خنشتا د هپاتایټس خنشتا سو د جوړونو مرض خنشتا دا بیماری معلومه کنه معلومه پاتې کله په کتر کې پټی کی دا چې دایمي مرض کیږي کنه کوشش دا پکار ہے جب بچہ زندگی پر دار کول نہیں پکار ډېر مسائل دي کار وکړان سره دي جنې موافقه سړی راځي او جنې واده شو جنې دا سره باندې په کیوي ډاکټر ورته ویلي چې دا دې واده مکوي د دې دا مسائل دي دا مسائل او دا ظالمان شته بیم نکاحونه کوي نو محترم مسلم کې د جسمانی بیماری نه پدې کې ما او تازان تاسو د روحاني مرزونو پته لګول پکار دي اسنه ته یو جینې سره واده کې یا خپل لوخو چاته پنیکاله دی ورکه او دې پته نه لګي چې دا څنګه کې دیواله دی زموږ مسلمانان پدې کې ډېر په کوتاهو کې مبتلا دي بلکې دا چې کارګزاري راغلي دي چې ډېر خلکو خپل لونه هغه قاضیانو ته پنیکا ورکوي په دې ملک پاکستان کې پرویزیانو تے پر نکاح ورکړي دي او دې غریب سره خدا غم نشتا نبی علیہ السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها نبی علیہ السلام فرمایي خلق یو زنانه سره رشتہ کوي نو څوک مال ته ګوري نو څوک جمال ته ګوري څوک حسب نسب ته ګوري څوک دین ته ګوري نبی علیہ السلام وی فضبر بذات الدین تربت یدا او کما قال تا لاس په خورو کړشي ته په دې دیندار جنې سره
کامیابی تزان ورطوا دیندارے تا پکیو ہوا نبی علیہ السلام فرمائی لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها او زمین دین خلق تشکوری ولکار ملکها سنگا سنگا ملیشیا کے دے کنا یورپ کے دے سونا ڈالے عقیدے تکنو بول تھا علیکتا سڑی کو دا ختم نبوت منکر نہیں چتا علیکتا دی سڑی عقیدہ کے شرکیات نشتا چتا قبر پرست کو نہ دے چتا پیر پرست کو نہ دے دا معلومات من دا نکو بس کو تیرے صدر کیوشی دا چه زمان دا حکون ناکوش کر چکا ندا دا مور افلال دی مداری دا کزوی دا رشتہ گئیا اوم نو پدیندار دے کے بار رشتہ گئیا نو کدلون کو رشتے دارے کبن دیدارے تو گوری او چاچے پرشتوں کی دین مخی کڑے دین مقدم کڑے و طول ما خوشحال دیتا او چاچے دنیا اثرہ کڑے دا د دنیا او د میرث په دنیا د رشتہ کړي دا د چا د ټول بیت د هر او لالچ هغه ته وی خوشاله کړه الله اکبر کبیره نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې ګورې تاسو خپل ګنا دا په نکاح باندې مشرک نه مور کوي نو دا خپل الکانو دا د مشرکی جنې سره نکاح ولګي دا پیرانو مشرکانو سره ایوانو سره سکان غیر مسلم دي خدایانو سره غیر مسلم اګوټ دي یو کارم کمالون دي الګدا سکان دي نو دا عیسایان دي دا کریسچن دي نو دا هندوان دي دا چې معاشره کې مسلمانۍ او دا محنت کوي او دا تبلیغ کوي اگر تی روزے نہیں لگوی تی روزہ چلا دا خواہ عمال ویدرے دا دین کار دے او بچادا نہیں لگولی ہو یو سکھ مسلمان نہیں ہو اگر تبلیغ کئی ہو ہم جو عمل شو کنا دا تبلیغ کبا دا تبلیغ دا محنت بارا محضوط کونو کوئی خواہ زمون دا علماء چمون دا غمونو کے بیانونو کئی ہو دارنگی پدی خادے کرا تا بیانونا کئی در جمیدہ بیانونا را کئی نظام دا تین محنت تے نظام تبلیغ دے دیکھ رہا دے محترم دا ممکن رونا بسترہ راوالی یو محلی تلرچی نو بلکری تلرچی نو بلکری تلرچی نظام تبلیغ دے پدی خبر خان کو کہ سوک کے در دین محنت کئی پر صحیح معنوں کے دالا درزار پارا نو بہار شعبہ کے انسان کار نہیں شکولے بہر شعبہ کی یو سڑی کار نشی کولے چه زبا دیخوا چلو تمزما نو دیخوا بزم محاد تزم جنگ تبزم جہاد تبزم نو دیخوا بزم سلوک تسکیه محنتم کوما نو دیخوا بزم مدرسم چلو ما نو تدریس بم کوما اے محترم مسلمانانو یو تن ایٹ ٹائم پا دے ار شعبہ کی تکران کار دے نو دا اخلاص نخا بدائی دا جہاد و قتال فی سبیل اللہ محنت کے لگی دے دعوت و تبلیغ محنت مخالفت کرے تھے اور اب خیال کرا بات خلق کی سمودرہ سے تیر کی کرا مرکات جس کا لے کر دیدہ لے کار کا دل کر گیا اصل کار کو جہاد دے حدیث کی تو جدا خبر چاہو کہ سب پوچھ نہ چڑے اللہ نے رضا اخبار کرنے لگ گیا ذکر پر دعوت و تبلیغ کرا دیر خلق اللہ تا گردون رئیس دلم اگر انسرانو اگر تنگرانو اگر ڈرامو آئے اے محترم دا تبلیغ والا اور پسی ورد نور تو کر پسی نہیں وردلی تھا نور پسی سیاسیان ورگلی نور پسی غیر سیاسیان ورگلی دا ملنگان تبلیغان نور پسی وردلی تو سنجر اکڑے جانسر سارا او ایکٹر سارا فلم ہیرو سارا سرکار کڑے ساتھ اللہ ڈنگ صلاحیت در کر یا رسول رسول اگرام کار لے کوئی خواہ زمان خبری یاد ساتے ہوڑا ہوتا کارگزاری میں کچھ ترار رہا در بیانو فاہم ہوتا ہے شاید خفا ہونے ہے اور وہاں کے سن خفای محترم زمونگا یو علاقی تا تشکیل شروع اگر دیکھیں یو مقیمو دا فوج یو لوی میجرو غبیار ریون کے مقیم و بیار کر دور شو آغا لگا کہ یو مشہور نور پائی کے دا دعوت و تبلیغ محنت نو
الته چې موږ لاړو د تبلیغ پورې خبره یاد ساتي چې غیر مسلمانانو دا یو غټ تبلیغ دا خبره یاد ساتي ودا به نه یې شي ګوره په خدا کارګزاري په کې د لمنځ کې بیانو نو موږ ته هغه مشر وی چې یاره دې کلی کې چې تبلیغ والا راشي نو دا کلی کې یو چودري دی او دغه تبلیغ والا چې الله درغه لپاره پدې شي باندې کې دې پیسې لګا الکه سغلا دینا باندې دې دې چې الله کی چاته ول چودري کې راوځي کې ګټ کډه کړي او دا دماغ ته هم تخلق دی صدا اسمان نه بھی را خوشی وی نو غلطیبم دینے کی کمی کو تاہیبم دینے کی اور جمعہ تعالی جمعہ چودری کی ایمانداروں کی کامیابی دا خبر ہے غلط ہے ارے کمود کی کامیابی دا ذکر کی کامیابی دا لگ دین تکوی دی کی کامیابی دا مسلمانانو خیال ساتي د مشرانو خدمت کوي کشرانو سلامینه کوي دی کی کامیابی دا ار یو د دین محنت الله تعالی زړه پاره کوي او زنا د سلامیت مال بدن د الله تعالی لګوي دا غلطی خبره خو بعضې کسانی به څه پیسه وی هغه چودري صاحب په دغه کلي کې جومات ته پرېږدي د ساعت او یې بېعزتي کوي نو ملګري وایي چې یاره دې چودري سره ملاقات کول غواړي بعض یاره مول دی نه چې ده سره په کنځل او بد رد راته ووایي نو مې چې کنځل او بد رد راته ووایي نو په دې به مونږ کم شو یاره یو درې کسان ورغلي چې درې کسانو ورغلو اوس که هغه ته مې وایي چې زمونږ جومات راغلی دی هغه لوی چیلم ورسره پروت و هغه به یې اوچت کړی که مې حساب ته راټول کړه مونږ ورته وایي السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آنا ہوا بس جی حضرت آپ کی زیارت کے لیے زیارت تو کیا سکول انسان زیارت کا تم ہو یاد سارا مشاہدہ ہو یاد شروع ہو جب ہمارے پاس ریت دی پریبودی اور تپڑے نے رکھا بدبوزی اور دا سگریٹانس کی اور دا چیلمز کی جس طرح سے زیارت کرا رہی دیا وہ جی کیسے آنا ہوا اس مرکز اس کو خبر تک شروع اوس کې وته وایي زموږ جومات راغلی او خیر بیخ بنیادو باندې پرې چې علم د ایمان راوړلی لږ داخله کنګالاوه او ته چاړان کوه لږ ځان پاکوه ټول عمر دې پرېوته ته تېر کړه به زموږ یې راشړلي وي که نه چودري صاحب ستا زیارت ته راغلي وي دا خبره بار بار ټول سوچ کوو چې اوس دله څنګه شروع کړو خبره خو داسې وختونو کې د الله یو ډېر غیبي تایید او غیبي مدد راځي داغه ډیره کې غوې کمره کې مخامخ یو تصویر لګېدلی و ډېر ښایسته پټکي او مزېدار ګیلو موږ ولې چودري صاحب تاسو وکړئ موږ وایي چې د عبدالقادر جیلاني صاحب تصویر به یې لګولي د پنجاب سره په خلکو دله لګولي که نه ځکه دلته او دغه لګوي دغې د اولیا چې کوم وفات شوي دي دې ته مړه مه وایه دا ټول ژوندي دي نو چې ژوندي دي نو بس بیا خو ستا امداد ته راځي دلته خو دا محنت ورباندې کېږي چودري صاحب ته مونږ وی دا باباجي څوک دی نو دا زما والد صاحب دی موږ دا ډېر ښایسته دی ښکلي په سنتو برابر ګیرې را ښکلي پټکي یې دی وایي چودري صاحب دا مړ دی که ژوندي وي دی وفات شوي او د دې میاشتې شوي دي موږ دوا وکړو چودري صاحب پلار ته مو دوا ټول وکړه یا نیمه ګنټه دوا مو ورکړو خیر چودري صاحب د دې پلار یو رګ او یو ویښته جنت بېرته ورته ورغلی چودري صاحب هغه امین او دعا مو کني مګر تا مرګرو جوړل چودري سے هم پلاټ پتی جوړل بیا مو هغه راوړي چودري سے جوړه مو کله نفس ذائقه الموت خبره تا عنوان ته برابر کل نفس ذائقه الموت یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے اے چودري سے دا بابا نے پرون تلے دین ستام اور پتے نمبر دے مونږ بټول نمبر پر نمبر زو دنیا میں بزو دنیا ډیره مختصر زندگی دا دنیا جدا ایک کرائے کا گھر ہے اس سے ایک دن نکلنا پڑے گا دنیا میں بزو دا وہ اصلا کو یو مقوله دا الدنیا مزرعۃ الاخرہ حدیث پیغمبر نے کہا ارے خبر ہے پیغمبر حدیث مو ہے الدنیا و اغلان لوی گناہ ہے پیغمبر دا تی لیکن احتیاط پکار دے ان کا لگا پتان کوئی گناہ بس پیغمبر حدیث دے کارا ارزم ہوئے دے مدار دنیا مزرعۃ الاخرہ دا پیغمبر حدیث دے یو خیستہ قول دے اسلافو
الله د دنیا خو د آخرت د پاره پټی دی چې دې سره مدا خبره شروع کا موږ ته ویږي بس تا بابا ته دعا وکړه او تاسو سره ملاقات وکړه ډېر خوشاله شو دا دې برابر څنګه چې برابر کی موږ دوی زموږ جمعه راغله په منځ راغلیو امیر دې موږ ته ګورې بس دې بچي وبنه کوي ښا هغه تاسو له صبرو کې فوټ کړو چانه کې راټک ویاله چې جمعه ښا جنو مرګي دې ترڅه یو څنګه تکلیف وکړه نو دا څوک چې د دین مهنت کوي د مهنت د وجنا خلق علم تراله اسلام تراله دین تراله ایمان تراله د مسلمانانو لپاره وسره نه یو کني ادمه پاکستان کې راکم ملمان اغلی ډاکټر ذاکر نایک پیغمبر نه دی فرشتہ نه دا صحابي نه دی اختلاف مو سره کولې شریعه غفور کې مو سره اختلاف می خو په تمام دنیا کې یو ډېر لوی مهنت وکړه چې الله تبارک وتعالى دا په لاس باندې ډیر غیر مسلم متکلمه نصیب کا د ارزوان نارینا زنانا د ار ملک والا د خلکو پړ کې دی کنه بیمانه وای شاوای اختلاف هو سره بعض خبرو کې چې هغه د ساتلو د اختلاف دی نه کې مو سره اختلاف ساده بد خبره نه ده او کاري غاټو کو ونه کړ ورته کې وسره مين نشته کنه ولې داغه بلاس باندې هغه کار غیر مسلم ایمان وروړلې دي او تبلیغ کوي کنه او محترمو دا تاسو نه تاسو کوما چې یو سړی ځان ته مسلمان وي پینځ وخت منځونم کوي روزي نیسي اعتکاف هم نه کوي قرباني کوي زکات هم ورکوي حج هم زی عمره هم زی طوافونه کوي دا کافر کیږي عوام جودا کافر کیږي اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ځان ته مسلمان ویا د مسلمانې کارونه بم کوي باوجود د دینه د کې برابر ایمان نه یو الله دې خلک په ملاویږي ځان ته مسلمان ویا مسلمان کوي خبره مخه سره نه الله دوی ځان ته مسلمان وي په دې کې به ایمان نه ولې دغه یو ظلم کړی دبا د الله تبارک وتعالى یو صفات د الله نه علاوه بل څه ور کړی دې مسلمان کړي یو چړې منځونم کوي روزي نیسی حجونو تمزیه خیراتونم کوي جمعهونم جوړي د ختم نبوت عقیده نه مني مسلمان یو سړی ختم نبوت د پیغمبر نه مني دا مسلمان کیږي محترم تاسو وایي نه دا کافر دی ختم نبوت نه مني نو دا قوم سره دا مسلمان نه دی که یو سړی دی د الله یو صفت د الله نه علاوه بل چا ته ورکوي دا مسلمان نه دی خبره مسلمان تعالی نه ده څوک چې د الله یو صفت چاته اے محترم دې دونه جرم کوي کنه ګوره دې قران کریم کې با سورۃ المجادله یا سورۃ المجادله چې د سورۃ الزهار مویو پای کې د هغه سړي لپاره کفاره ذکر کړي چې چا جرم داوګ چې خپل بیبي ته د مور صفات ورکا یو سړی دې خپل بیبي ته وایي په ما د مور په شان دی دا مور بیمه نه زنانه راکا دا بیبی هم زنانه راکنه د یوې زنانه صفته بلې زنانه لورکا الله تبارک و تعالی فرمایي دی بس و میاشتې پر لپسې روټي دي کا څه چالي وکړه محترم د یوې زنانه صفت دا چا صفت چاته ورته د مور صفت چاته وی بیبي ته ویلا جوړ ټو کړو نو اے محترم مسلمانانو چې د الله تبارک و تعالی یو صفت مخلوق کې وګړي هغه مخلوق کې جوړ وکړي دا متفته نشته دا الله صفاتونه کم دي الله خالق دی نو بل خالق نشتا نو بل خالق تا الله مالک دی نو بل مالک نشتا الله رازق دی نو بل رازق نشتا الله تبارک و تعالی غیب دان دی الله تعالی قرآن خبره دا یاد ساته محترمو د ذهن دا خبرې وباسه دا بری دی او دا چې باندې دي خبرو مخالف تباہ او برباد
مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول قرآن او پیغمبر خبرې منو. دا د قرآن کریم مسله ده، عالم الغیب والشهاده، چې څوک را لدا وایي چې الله عالم الغیب دی، کدا دیوبندي راته وایي، کدا بریلي راته وایي، کدا راته سني راته وایي، که غیر سني راته وایي، نو دا خبره به منو، ځکه دا خبره سمه خبره ده، دا د قرآن خبره ده چې الله عالم الغیب دی. الله څه دی؟ عالم الغیب والشهاده. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی، لا يخفى عليه شيء، دا آغا اللہ نا سپٹ نشتا. اس دا اللہ دا صفت دا علم غیب، دا اللہ نا علاوہ بل جا توقولا. خبر خیال کرانا اللہ توجہ مستقنا دا اللہ عالم الغیب صفت دا دی دا اللہ نا علاوہ بل جا توقع. منزونم کئیا، جماعتونم جوڑیا، زکاتونم ورکئیا، دا سب مسلمان ہوئی کرنا. او دا عقیده دارا چې دا الله نه علاوه بل څوک هم په غیب باندې پوهیږي. نبی ته د غیب پته ده، ولی ته د غیب پته ده، جادوګر ته د غیب پته ده، تعویذګر ته د غیب پته ده، زما کوډ منتري معلوموي، تعویذونه راغلي وباسي، قسمتونه راته معلوموي. دا څه خلک څه قسمتونه معلوموي وکړه اللہ تعالی کیوں نہ معلوم ہے علی کستر کی پڑھے گا بدی کتاب کے دیدے کی کو تکی روا تا قسمت کے دادی تا قسمت کے دادی. نبی علیہ السلام تعالی فرمائی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اے محبوبہ تعالی تبا پترشتا. نبی علیہ السلام تا غیب علم نو، نبی علیہ السلام باندې اگر یهودیانو جادو کړی و په نبی علیہ السلام باندې ببوجو پیغمبر ته دا پته نه و چې په ما جادو شوی دی. څه وته نو زموږ ټول کتابونو کې دا زموږ د علماء دیوبند په کتابونو کې دا مثلا دا وکړه کړه مونږ نسبت د دارالعلوم دیوبند سره دی، د دیوبند د مشایخ سره دی، خو بیا مونږ کله کله د کتابونو نه ګورو، هغه مسائل نه بیانوو. دا مونږ د خپلو اکابرو د دیوبند سره خیانت کوو، دا مونږ د عوامو سره خیانت کوو، هغه صحیح کی دور ته مونږ نه بیانوو. نو اے محترم مسلمانانو، خبره پر عنوان سره کاوه ما چې د تبلیغ محنت نو دارنگی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحبہ اغم پا دے عالم کی محنت گئیا. اگر سیکان، ہندوان، عیسائیان دا مسلمانے کیا ہے زمومت رمین دا وہ آغا نوجوانان، آغا علماء، آغا مدرسین دا قرآن کریمہ چغر عالم کی گرزی بیانون کئیا، درسون کئیا، تحریفون چلئیا چی دکرو مسلمانانو پا عقیدوں کے تک گنگون دی. عالم الغیب بلسوک گنی، مشکل کشا بلسوک گنی، حاجت روا بلسوک گنی، غوث اعظم بلسوک گنی، رامدد دشری دا اللہ نا علاوہ بل جاتا ہوئیا. مدیبت ور باندے راغی دے چروی رامدد جلوی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانیولی لمنستالا. نو قرآن کے دو اللہ تبارک و تعالی پتا سے خلق باندے فتوہ لگولی دا چی وما دعاون کافرین الا فی ضلال. مجھے تو بتا دے غیر مسلم اور مسلمانی محترم ہو لوڑے کے بندے کول پکاری ہو کیا نا دا محنت نہ دیر زیاد تک محنت دے ذکر التا یو سڑی ہوئی آئے من المسلم زیو غیر مسلم ما زسی کے ما او زیسائی ما زپلان کیم دل تزوی نا زپینز وقتا مسکہون کی میما اجیسے بمیما او زکاة ورکہون کی میما دیخوا کی دمی گنددا دیخوا مصیبت کی بچودا غاڑ لتاؤنا چوما کنجی کی ورلا چوما. اے محترم مسلمانانو دارنگے نظر و نیاز منت دی درگاہونو تا علماء دا خودمون دا فکر حنفی کتابونو لکلی النظر عبادت نظر و منت دا عبادت دے. نزدک اللہ تبارک و تعالی منگتا ہدایات جاری کا چھے اے مسلمانانو فرشتہ کی دوائی خیال کرے کافر تا غیر مسلم تا مشرک تا پل لون خور پا نکاح باندے ورنکے. نبی علیہ السلام فرمائی النکاح من سنتی منگو سرکر کروئی پا من ربا و سنتی و سروائی کر داو سر حدیث کی نشتا دزانا بٹوٹے سے لگتا تھا دا بل حدیث دی چکتا اس طرح
فمن رغب عن سنتی دا بل حدیثی سرا محدثین ذکر کی دا بدی حدیث سرا نہ ٹچ کے اور کہ ٹچ کے دا غی دا ویلو طریقہ دا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی بل روایت کی دا بھی فمن رغب عن سنتی دی حدیث بیانولو کے دیر احتیاط پکار دے سکا محترم نبی علیہ السلام فرمائی چاچے ماں بانی ضرور ہوئے کہنا دزال جہنم کے ٹھکانہ تیار کا عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہم تقبل بلال زبیر ابن عوام نے تفوت کہیا اے بابا جانا دنور صحابونا ذا حدیث اورما تاکو دیر حدیث میں بیان ہوئے داولے ورتوی بچیا نبی علیہ السلام باندې کوم دی وਹੀ نازل شوی دا کہ سفر مقام دی کہ حضر مقام دی هغه دې ما ته معلومه هغه وخت ما ته معلومه هغه راځم ما ته معلومه او ته په دې وجه حدیث نه بیانوم اته ویل چې ته کې راځه کار نشي موږ په کې ځان ورونه موږ ډېر لګو دا اذان په دعا کې ودرجه الرفیع دا وګړي کې نشتا داری باری خلق کی نو دا اذان نمک کے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا چلی ہوگی لیکن دا اذان کستا دا حدیثو پا کتابونو کی دا اذان تذکرہ راگلی دا کچر کا دالفات ملک رستو فدیر انداز صلاح پکی نشتے دی اے محترمو کاللہ مانتا السلام وایو اے کہ حینا ربنا بالسلام نو پا درودنو کے دانا درودنا دا درودی مئی دے دا درودی لیکی دے دا درودی ساج دے علیکہ تو درود سنگے ویجی دے پیغمبر نجی ثابتا دا کام کی بزرگ پخوب کی دلے ہوا اگر پخوب کے دے الہام شوئے دے علیکہ دا دین اسلام دا پخوبونو نتا دیتی محترم دا یاد ساتے تو اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام یا نکاح من سنتی دا نکاح چی دا زمان طریقہ دا او احادیث مبارکو کے رضی و والدین والد اولاد دا حقون دی نو یو حق وربان دا دی دا والدین دی مدارے یو حق وربان دا دی چی دا اللہ ولد ورکا چی اغت صحیح معنی والدن کی دکھا بلوری کذبی در رامو فلمون والدنون نکا دا خلق من درامو والا نمونت دی نا دا صحابه کرام نمونه والا کیرا دا صحابه کرام دیر زبردست نمونه دا خپل علماء و امامانو نا تپوس کوا جی ما کرکا کیر آگلی یو خیستا انتا نمرا لہو آیا اگا یو پٹے کی چلاول دا لازمین دکھا بازی خلقی کرنا نو بس یو پٹے کی بگزی نمبر پٹ اگا پٹے کی باغ شادنم ملاوی گی نا تو دی بہت برسوسیس لگئی یو بس اللہ اکبر کہ بلال نو بیا حلال نو دی پتے ببن نم ملاوی کی نو بیا کو حلال نو بس جلال پر جلازین ولیکن ہر نم کے جلال کی حوضل کو لازمین ہے تریا اے محترم نو یو صحیح نم کی حوضل کہ دانم چرتا پلوانوں کے دین پر ایک افکار ندی پکار دی پختنوں کے بعد خلقوں پر یہ نم بانے غم خادے پہ تم والا کے رسمن پالاکو کے دا کشتا لیکن تام سولک کان کو ذرا غم خادی نہ کرے یہ رغم دے جنم دی کل رستے ہو گئے لیکن دا کو خوشالے خبر ہے پر کائنات کی تمام خلقنا اللہ تزیات محبوب شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد علیہ السلام دا محمد قانون مانے کی دنیا کے سونا پڑھیں احمد سونا نمونے دی نو پدے افکار نہیں پکارتا دوے محترمو ددی بچو تربیت کول دینی تربیت دا والدین دی مداری دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اے مومنانو کو انفسکم و اہلیکم نارا زانن دور نوزاتے نبال بچم دور ہوتاتے اگرت ولپ دنیا کے دگر میرا دا بچو دا پارا انتظامات کے پترزے کے ورکتو دا سرزین دا بچو دا پارا انتظامات کے اگر ہمیشہ زندگی چرا دا آغا جان دا سہولتونو ترکی مکاکنا وَلَا فرمائی قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا بے شک بچیری ڈاکٹروں کا انجینئروں کا ریولوی دنیا دار کو دیوالا تاجرم کو گردوا تو ایمان اور توقع کرتا ہم بچوں کا ایمان پتہ نہیں تھا مولانا شفری تانوی رحمت اللہ علیہ تھا چاہے وہ بچے رہا ہوتا وہی زمانہ بچی منہ دولت نگی دم پہ واچوا
ثانوی صاحب رحمت الله علیه هغه الګ ته وایي بچی ته وګړي موږ نه کې او دې دا موږ پکې دیا ثانوی صاحب بیره د الله حکم دی وی الله پکې دیا دا نه نو جواب یې الله نه د قیامت نه موږ سره پاره کوم ثانوی صاحب غفلار ته غوسه وي ته د بچی د موږ غم په مقاله اغستې یا د بچی د ایمان غم دی وکړه نن زموږ څونه نوجوانان نن زموږ په مسلمانانو باندې د غیر خلکو یو ډېر لوی مهنت شروع دی محترمو او دغه غیر خلکو مهنت هغه څه ترتیب دی دا دې لومړنۍ مهنت دا دی کنه چې زما د بچی د پټیو ولا نفرت پیدا چې زما د بچی د مدرسې نه نفرت پیدا کی چې زما د بچی د عالم نه نفرت پیدا کی چې زما د بچی د عالم خلاف خلق ولو کی چې زما د بچی د پټکو والا خلاف خلق ولو کی چې زما د بچی د بسترو والا خلاف خلق ولو کی چې دا خلق ولو کنه دیو د دو ستان دا علی کو د زبر اخرت کا خبرې کوي دی په پوری خان دی یار د نوجوانان زمون په دې معاشره کې شتا نو بیا ورو د جنت جهنم خبرو پورې باندې دا الګه په داسې مولیان دي خلک جنتیان کوي او جهنميان کوي پیشو ته سره ظلم وکړه نو کله جهنمی شو او سپیته وګور کې نو تړي په جنت شو له کدا څنګه دین دی الګه دا په بخاری کې دوه حدیث د دې له ورو متنفر کې بیا ورو په حدیثو اعتراضات بیا ورو په قران اعتراضات ځان ته وایي مسلمان دیبا مون دولت نه کوي بیا به دې تلاوت نه کوي بیا به دې مور کار نه کوي نو دې محترم دا د والدینو ذمہ داری دا بل بچی داسې ادارو ته مليږي چې الته نه يهودي جوړیا الته نه نصراني جوړیا د بچی پټای مو خوشالېګا د بچی په وزري کې کوئی انګلیش الفاظو باندې مو خوشالېګا ته هغه دې ته د خپل بچی مليګا چې الته کې الګ او جنې په یو دسمانه نه په یو ټیبل ته ناس دیغه جنې ورته پڑھائی کوي اځو ماشوم راځي ماشوم کو بنو په خوا به ماشومانو لاته شپږم کې ماشوم وی کنه دا ما خواته راځي وخت وټول ما ته دې تاسو کار مې وای ویږي به دې ماتي زه به پوښتم چې مسله څه ده مې وای په چړلې بچا ورغلې به تعالی تل پتا وایي مې راته چې شرمې دي کنه مې وای بچی دا څوک دي ویږي نو په کلاس کې یو ټیچر ده صدا کلاس کې ټیچر دا ما او خپل بچی لګړې ته او د ټیچر پڑھائی کوي او یې د جوړې د اړې سترګې کې او د اړې دا نمونه راځي ماشوم ما دا عقل ورته دا زموږ چې په مخ کې څنګه حل راځي زموږ بچی دي هر څوره کې د مخ کې څه حالي او به موږ پړل نه ورغا چې احساس نشتا لکه د دې بچی نه بنو ما او تاسو کې له وګو چې دې موږ دغه ادارې ته لګلې او دې ملک موږ ته دغه ادارې فراهم کړي او هغه ته باقاعده پروتوکول ورکول کیږي او داري دې کیږي مالک دې ته وډاړو دې په بل تاګر په دې لړشي په دې باندې وایي لکه ماته وی مولوی دې کا خرچه ما سره لري ارته نه خرچه ما لري ما او ته یې چې تاسو ته یوال دی وینا ما سره پور ورته نه تاسو یې کې دغه په فیلډ کې کار کوم کې دا مې اته بچی که څوکتا وي چې زمات تعالی خور په خاطر دا خبره خوخه یوسف بدل کې سلمان به واسه دا دې څه نه خبر نه دی مور ته خبر نه ده او څونه لګونه روپې لګي ها د ټیوټر فیس جدا د کنوینس فیس جدا ایڈمیشن فیس جدا او د بوکس فیس جدا او دغه ماشوم پړکی عشق مجازي او دغه کیسونه لکه چې کوالفیکیشن دی د مرد ځان اختلاف دی دا د والدینو ذمہ داری ده الله تبارک وتعالى فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا ورته خپل بچو موبایل مچت کوي ورته خپل بچو
کمپیوټر او لیپټاپ مو چې کوي غوري اته نه فخر کې چې زما په چیرې بس کمپیوټر کې د 1 بجې پورې سټډي کوي و دې سټډي کې کدي چې ډینګونه کوي استاد بچي د شپې لګیا دی په موبایل باندې الکانو چې نمو سره دې انګیج دی او کدي ځان خپل مطالعه کوي زموږ نوې نسل تباہ او برباد کړي موبایل تباہ کړو مور خپل غریبانان غږ نشي کولای کله د بچی د لاس موبایل اخلي کله ورته وای دا موبایل استعمال دې کم کا زه بازار راځي زه بازار ته چل گئی نماز کو مو د جمعه ته زما او د سکول وېما مال بقامه دا موبایل الله اکبر کبیره اے محترم مسلمانانو دا بچی مینه محبت سره ځان ترانی دې کول پکار دي دا د والدینو ذمہ داری ده کله اولاد تربیت مونږه بالکل کالج ته مليګا مونږ د دنیاي تعلیم مخالف نه یو دنیائی تعلیم پیوکا لینگویجز پیوکا خودی کوئی بچی دے بے حیالی بچی دے علماء گستاخ نی دا اولیاء گستاخ نی اتنا پاکی دو کے گڑبڑ نادم نشوی دی اتنا دا بچی دے پٹ پٹ زندیق شوی دی اتنا دا بچی دے پٹ پٹ مرتد شوی دی اتنا دا بچی دے پٹ پٹ ملحد شوی دی دا سوچی کوا یا اللہ احسان نجیلی مدارس دی تبلیغی جماعت دی دا سیدی سر لگ لگ متعلق ہے علماء کرا دا دو حقونه چې محترمو دریم حق په والدینو باندې د اولاد دادي اے محترمو چې دې د رشتې قابل شو او مناسب رشتہ ملاوي ها څه ملاوي دا چې بس توې دې مداري مې دا راځه څنګه جنې چې وګوره ورته هو چې بیا غریب ټول مر پریشان دي کنه نه مناسب دیندارم چې دیندار اللہ اکبر کبیرہ اے محترم مسلمانانو سنن ابی داؤد کے روایت دے دجال لولو زوی جدا د رشتې قابل شو مناسب رشتہ ملاوي دا او د دنیا د لالچ او د هرڅ د وجنا د دې رشتہ نه کولا د دې بجوړې د ګناه کې دا نو دا ګناه د چا پکاته کې لیکلي چې موږ راځه پکاته ابھی یو ځکه تقریر کیوي یو نوجوان راته وی چې دا ګناه مور کار په دې کې لري کنه وی مور دا ته غټ پټ کې ورته کړ دغه چې دا موږ مور کار ډو پټ راوړي نه لري چې خبره نه کوي یو روایت کې راځي کم یو تن چې وتی کېدا د بیام رشتہ نه کولا د بیام نکاح نه کولا دا د شیطان روح دی ها ومونږ دی وزنو نکاحونو کې مونږ ته مشکل وړي راغلي الله تبارک وتعالى فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کړی الدین یسرنا دین ډیر زیات آسان دی الله تبارک وتعالى موږ او تاسو باندې څنګه په دې دین کې راځي ښه زموږ په دین اسلام کې واده ډیر زیات آسان واده کړی اے واده کې فرض خبره کملا نکاح واده کې لازمي دي سره نکاح او په نکاح کې څه لازمي دي دوه غواهان څوک دوه غواهان الکه تعالی خپل بچي تعالی خپل ویلا تعالی خپل وردا چې دې تاسو دوه غواهان په مخ کې د خپل نکاح اختیار ورکاو دا تعالی پلانکی د پلانکی زیتا په دون مال سره په نکاح شری محمدي سره ورکړې دا دا الک لار یا الک پخپلا دا الک تر ماما وای او دا ما د خپل زوی دروازه ته وړي د پارا په دون محل سره په نکاح شری محمدي سره قبول کړي ملا بس کی صحت الک علامات وای څونه آسان کار دی محترم خرج دمون په معاشره کې با لور خور علا وزیگی کنا چې د سره لشل لاک روپے نیا لشل لاک روپے دا بلور تا ورگا پریس کوما دا بولا واشنگ مشین کوما دا بولا پلانکی مشین کوما یو بود آئی فون موبایل ور کوما لکون روپے نو علا بدا جنه وزوما چرته دی جنه سره می د لکون روپو دا فرنیچر دا مشینان اونګ کنا بیا بخوا کې په اور ور گئی بیا به اندروریانې په اور ورګي نو بیا به یونه په اور ورګي چې مړې ساته حسن نه دکړي دا چې څوک په اور ورګي کنه او په هغه کور کې ناری نه دا خپل ولا څوک څور وړي چې کور کې څوک کی واښو تاري کور کې ناری نه کېږي
دا څوک چې پیغور ورکوي دا یاد وساتئ نو بیا څه شي د هندوانو یو کتاب دی که نه پای کې دا لیکلي دي چې کله دا چینې ودېږي د ده سرپرست ته پکار دا دي چې د بلا کړی وکړي بلا سامانونه وله وکړي او بیا به یې ګورې په میراث کې برخه نه رسېږي دا بېعیني زموږ پښتانه دا کار کوي لور ته میراث نه ورکوي وایي دې له په واده کې بلا چې کالي کړي وو فرنیچر یې ورله کړی دا داسې نه ده دا خالص هندو کلچر دی دا د هندوانو ترتیب دی چې بیا دا لور خوره د میراث نه محروم کوي دا د جهیز لعنت دی د دې له وجې نه د ډېرو خلکو رشتې هغه ځوړندې پرتې دي محترمو ښځې نه دا هلک واده یاره زما خو اراده داره یو میخه بالا لومه دا یاد ساتئ محترمو نبي علیه السلام ته یو صحابي مخې ته راغی دغه صحابي په جامو باندې سجیړ رنګ لګېدلی و د خوشبو زعفران مو نور څه څیزونه ورسره مکس وو په جامو ښکارېده لکه پتا دا رنګ به مې ډاډې جامې زیړې زیړې ویډیا لکه پتا خو چا سپرے نه کړی دا ته پړک په در باندې چالو کې دا څه کی سره ته دا الله رسول واده مې کړی او پیغمبر نه خبر پیغمبر خبر نه دی راغلی واده نه تاسو نه کې لکه پرې جامو دا پړک په دته لګېدلې دا درګوالي ور باندې دسره زمون کو پیغمبر دی د خپل دوست نه د صحابي نه د مرګري نه د شاګرد د واده نه خبرو څنګه یو سړی تاسو ویل کا چې پتا چا کوړي منتلې کړي او خبر شو پیغمبر د مرګري د واده نه خبري او تعالی تعویذونه روباني او کوړي منتلې د معلومي دا خلک معاشره کې څه نشته باندې خلک کمیسونه نه کوي تاسو علاقو کې وګڼئ د علماء کرام ډېر زیات د علاقو کې شته بعضې خلک کمیسونه نه کوي هلکه کمیس یې راکم شو نو کمیس دې اوږد شو نو پتا چې ادو دی هلکه پتا چې ناست دی هلکه دا به څه کوو دا اثرات به ختمول غواړي دا به څنګه ختموو 5000 روپۍ 10000 روپۍ دې علاقو کې پتا شي شته الله اکبر کبیره وګوره نبی علیه الصلاة والسلام ای علماء کرامو جولې د لغړوما مینت د لکوما جرګه د لکوما دا نور واقعات تاسو ټول عمر بیان کړی دي دا نور فضایل تاسو ټول عمر بیان کړی دي ای علماء کرام تاسو یو کشر ما ارزه چې زما دا आवाज په میډیا باندې چرتم رسیږي علماء کرام ولا جرګه کوما مینت ولا کوما جولې ولا غړوما اے محترمو تاسو ډېر لوی مقام تاسو ډېر لوی شان تاسو ډېر اوچتې شملې تاسو ډېر لوی عزت تاسو د انبیاء وارثان یې بلا چې وخت مو فضایلم بیان کا نور مسائلم بیان کا واقعات مو بیان کا ډېر خلک دې ځان ته مسلمانان وایي د دې غلط ورکی دوده وجنا د اسلام نه خارج شوي ګورې دا علم غیب دا صفت دا الله نه علاوه بل چاته ورکړي دي اے علماء دا مسائل دي تلکار ہوا اے جمعوں کی بیان کے غموں کی بیان کے پروگراموں کی بیان کے ذمہ داری بازار چکا تو اے محترم نبی علیہ السلام ورتویو علیکہ پتا دا جب رنگ دسته وی اے الله رسول الله وعده نے کړي دي دا وتنوي چې هماته دې دی وی بچي پور وها زمونږ نن څونه رشتہ دار څونه یاران څونه دوستان هلکه غم دی ولې راغلی خو موږ ورکړه خادي و ماته نه دي ویلي دا ګیلي دا د ښځو کار دی دا ګیلي ملي مه کوه خپلولي پالې څوک لکه خپلولي وپالې ښه مضبوطه اے محترمو ستاسو عمر کې به هم برکت دي نو ستاسو رزق کې به هم برکت دي اے محترمو مسلمانانو څنګه چې نن دلته د مینو رحمان صاحب دا نوې زندګي شروع کېږي په دې کې دا علما راجمع کړه دا یو ښایسته تقریب یې وکړه نه پکې ګډاګانې شته نه پکې ډبونه شته اے زما مسلمانانو خویندو میندو تاسو همدا گزارش او درخواست دی اے نارینو اے نوجوانانو اے سپینګیرو مشرانو تاسو همدا درخواست او جرګه ده لومړی چې چېرته په خاندان کې په ګاونډ کې چېرته واضیه چېرته نکاحي کوي کې پالنګونه که پای کې وربلې که پای کې ګډاګانې که پای کې ډبونه که پای کې ډمې که پای کې ژړاګان ورځو ورته یو وخت به تیار وو هغې له به ګیره نیسو مینت به ورته کوو چې دا دې خاطر کې ذات پیروالي دا کارونه مه کوئ فهم ده که نه
چا وخره دا وګورې بیا په خپل خپلې او زه دا وایم چې موږ د پښتانه دي کنه دا علما ځان سره بوزي چې دې مولوي صاحب دته مو وکړه ته وګورئ دې مو ته پته راوځي پیغمبر وارث می دا کار مو کوا الله اکبر کبیا می کولو دا وعده ور سره ټول نه لیناو زنانه کوي چې بیا ورته مو باندې دل وایو چې هم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے دیخا دے کی وجہ شرکت نہ ہوا کغاو ضرور کر خاصیدا کغاو د بچی خاصیدا کغا د خدای خاصیدا کدا گاونډي خاصیدا کدا رشتہ دارو خاصیدا کو ګډانی په کېلال کړي کو پورانی چرګانی په کې پکړې دي او چې پای کې خلاف شریعت کارونه چې دماو تا خبره او نه منلا د څنګه ځان دې پوښتو کې چې څه د خاطر کې بیا شریکيږي راځي دا وعده کو چې بیا خاطر کې شریکيږي چې شاعر سره کله کا وعده ده ان شاء الله باندې راتنه به دې دې چې اځه جزا باندې پکې دا څه کوي او دا وعده تاسو دا وعده تاسو څنګه کیو کا اجره کې جمعات کې او قبلې ته مشاو کې مو قبلې ته مستانه پکور کې تاسو دا وعده او کا وعده چې موږ بخلاف شریعت وعده کې اے محترم چې لکه هغه ما مخ نه کوي کدی راځي او کنه راځي اته بیا موږ ګوتې کې د الله په دین غیرت نه کومه اے محترم اغیتا اعلان وکا چې بلیتک تحلو والحیات مریلا وليتك ترضى والأنام غضاب فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب زمونږ علاقه کې یو واسو اصلي دې دیدار سره مزیدار ګیره هوا ولې دې ته موړي کړو مسواک مو ته راځي کیو او دې ته کو نه کار یو په شریعت برابر تدبیر مو تعالی د دې وادي راځي یو په پته لګي سنت یې کو کې د کارو ځان کامیابی دا او غیرو طریقو ناکامی ده اوس په پته لګي ښا موږ وایو کنه موږ تبلیغ ورته دعوت عام کړی دی زبردست دعوت دی عمر کے مفتی سے دیر مقبول انداز کیے کہ دین جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے اس کو مارا دا پتہ لگی دا علم کے مدار آلہ دا پیغمبر طریقوں کی کامیابی دا وہ غمرہ باندے راوے التبیان پیغمبر طریقے نشتا پتہ رہتا وہ دلتے پکے نکوما دا موتا سنگ پتہ لگی کہ غم خادیرہ باندے آلہ دے علماء سر ممکنو مشورہ ور سرکو کی جسو نمون دا غاجی تے خواہ تلاڑو مونگا کمی جی پتا اللہ کو شاہی دا روکتے دا پتا تا کو شریعت ہوئے دے او تا تا اللہ دا بچے در کر دیر وقت در کر او بیا دے اللہ دا بچے لوین کر بیا دا باندے اللہ دا کو شاہی دا ہوستا اور اسی خاطے کی دیر بیا امتحانات رضی او کل کل سر پڑتا خلق خواہ لکه نه بستا وروي نه بستا خوري واريو چې د لري غون خپل ويو او د پردو خاطو ته د خپلوان لري خپلوان خاطو کې مسکی ګره دا په زور مشر کې دا نانو مجلس کې ناس دي دا دي کې باندې الکان له دې نتیجه په دې مجلس کې خوشاله او کو دې دي کار ته دا الکان نو مجفت په خپل د باجی ګل کو ته جوړ شي دا وګورئ خبرې بدل شي یا کړوړې بدل شي ا دې په په خوشاله ګره د ظلم کا دوه کوي الله بیا د مدبر ځان د لاکټ مارکیټ هم پیدا کی که بغړې منګړې مواتي کا او په کې د کریم کوډر لګاړو په کې وروتي کریم بور د کریم کوډر لګاړو الله اکبر کبیر مونږ یو مدرسه کې پنجاب کې نو البته موږ سره کمره کې یو پنجابي ملګری ډېر مخه راغله او وسلې مسلې یا دې موږ په پټار کوله کوله موږ په څلورو دي نه پاتې دا کریم کوډر وایي دا کریم کوډر وایي مختانو ټول په کریم کوډر دا کریم کوډر لکانو څه کیلو مختارمو زمونږه هغه مرګري د دې ګوره تاسو دونه خپل په سنت برابرې او دونه د دې مهنتونو کې اوس درکې راځياله اوس پته لګي ما دې ګوره په خاطر کې الله محفوظ الله په دې په مبدا د الله دین په لوړې مالا د الله ډېر خوب دین دی هغه بالکل دې تاسو خبره صحیح ده سړی کور ته لاړو څنګه په دې باندې مشران وړي کې مې خبره کې موږ منونه موږ ته پته ولګي کوم مرګري چې الله تعالی ورمه ټیکارو لګي او په دې خبره ولې بدري لګي کنه
هغه کې ولداوي دو تعلیم وکړي کنه صحیح وتا دو تعلیم وکړي دو درس وکړي دو تعلیم وکړي یو جمعه کې ول کور کې وګورئ لن په ګور نه کوم څه دې تعلیم کې د قران یا د حدیث ورته د دې موبایل تعلیم کوي هر دې موبایل د دې راځي د دې ډرامې دې کې پورا د انډیا پروګرامونه ای په جادو مازو کوي کنه په دې کې دا په کوټ د جادو وکړو لمنه شکی نو بیا کوي چې د قانون پرې او کله به بټو مرخصه وخت دا او کله څه شو کله دا بلا چې اخیرا پیږي دا تاسو په کوټ کې د ایمان او جادو روان کیږي په کې چې دا پیر دې په کوټ کې چې ماته نوجوان نه کوټ کې راځي سره مې سورہ دې په جګړې مې موبایل کوم 24 غنټې نه کولو وږي 24 غنټې کولو 24 घंटे पदे के लगा पहाड़ पर प्रोग्रामिंग दारी बता खराब नहीं आ रहा सही था मुझे ताजी होगा अब मुझे न तैयार हो हुकूक की तालीम नो हुकूक की तरह तालीम हुकूक की तालीम दे तस्वीर खा ए मुहतरम मुसलमानों जनानों दफारा जब दर्द द तालीम इंतजाम करे दे उलमाओ तवाए और मुफ्ती अब्दुल सलाम से मेरे दाहू दोनों लड़े मेरे तक कजेरी लदना टेम है دلته دا نور زموږ علماء کرام دي دا قاری حمزه دې بهترین عالم دی الحمدلله تاسو دا مولوی صاحب او د امام صاحب قابل ترین انسان دا نور علماء کرام زه ډېر پیژنم نه دی راګه د پړوندې پیر راغلی ما او چې هر عالم دی هغه د وایي چې تاسو ته د تعلیم لپاره یو ډول پټه راکوي هم په خپل کور کې انتظام کوي د جمعات نه یا د بیٹک نه د سپیکر انتظام وکړه دې یو آیت تعلیم راکوي یو آیت دې تشریح راکوي سورۃ النساء کے زنانوں متعلق احکامات سورۃ بقرہ کے احکامات سورۃ احزاب کے احکامات سورۃ نور کے احکامات کی زنانوں کے اسلام متعلق تقاون حقوق و بیانیگی دارنګ د خلق واقع حقوق و بیانیگی د والدینو حقوق و بیانیگی د غیبت مذمتونه و بیانیگی اے محترم الاختلاف باندې موږ دې تیار دي کور کې دا درس او تعلیم نو چې دې کور ترړو تویه دې امرای ته راغلي ورته مرګري دي او هغه وی چې په دې خاطر کې با بالکل ډول تا دن نور کوي ګډاو پکینی هغه لا خبره ټول هغه پر څه کوټي راوړل د خپل کار کو رخصا دون आवाज په تیز د په خاون دون आवाज تیزه دغه خاون مقام نه معلوم کړ دا ګناه نه چاله وي ګر کو عدالت گئی ګر کې چلا غسه دی خاون د ځان یې راکو تک جوړ کړی بي ته لا خاون مقام نه خوده دی بس کړي د دوی کینا خدي کینا پادشاه خدي پاتې ده خدي سره مینا محبت د بي تا محبوب انده خو تا حاکم نه ده حاکم ور باندې ته نفرت باندې کې وحی بینا کلوال ضرورت راغی ډب ورکه او په مخ نه داغي حق ادا کې او مہر ورکه ایله بجدا کور ورکه خرچه ولا ورکه نه نفقه دا ارث پتا داغي حقونه دی وقت ولا ورکه داغي مینا محبت بدل چاته نو ورکه امور به دې جوړه تو دې نه جوړه خانقاه به دې نه جوړه دا خو دې زنانه خبريږي دا حقونه نه پتا وځول کې بیا چې هغه مشر کور کې خبرو کړو راشه کړو په دې لپاره را پاره څه دیوې سمند کې روزي ته لړچا خدا زماړو باندې زوی دې مشري زوی مې سبا ارمان لري دوما او ډول کی مار بزرا واړم په دې خپل کور کې مو د څه شاډولې و دا وته پیرونه کوم راځي چړې اوس خپل خاون ته دا خبره کول زما ډول کی مار ته شاډولې کوم پیرونه ولا کوم یو کلی بټو کی مارا ته لري دا نه نو یو دوست دی بل دوست ته وي د دې کوم کلی چې کې کړي ته وي او تاسو چرته لړو ایمان چرته لړو غیرت چرته لړو چې تاسو د پردي سره کړي دا کی مارې کړي نه یار الله اکبر سړی دې بیا خراب وې تاړه رړې چې رغو ته دې راځي ټول ټول کې موږ دې چې وو ته سنم کوله دې چې کېنه چې ډوړې وو چې واپس یې کړو څه کړه کړه دې راځي یې راځي ولې خیر ټول دې په مسجد دې یې راځي موږ ته وو چې سړی دې راو څه دې جوړ شي یې راځي غیر امورنا مې وای خبره کوه یې راځي یا غیر امورنا وې دا په هغه پدې کې تاسو موږ سیدا موږ جرګاو موږ کرتا
अब जिसके जी में आए तो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के दरे आम रख दिया। हम लड़ुआ दो यौमिया से तीर को करा अल्लाह जी बशारो ते दाड़ो हो या अल्लाह देर करीब बात है जैसे जी जरका बोल रही है कुरान खिलाफ न करे दीन खिलाफ न करे अदे पटकू वाला अदे उलमा किराम खिलाफ न करे अदे दियाम दखदी मनी और अल्लाह ने मनी दा दखदी रद दलनी हम सब बते रहा बगा दातिया बस रूम मूवी मड़ा वे नाडो में कितना दातिया रद दलियो حقیقت بدله درې دله او دا پرې ډیرې دي بیا یو دله یو دله یو بیا غیرت یو درې دله یو پکې بڑوا یو پکې دوسی الله اکبر کبیر هغه موږ ډېر ګډوډ موږ کې راو وادو شو یو میاشت تیر شو دا الله ډېر دی پای الله زموږ وکړه الله غایب وګوري موږ ته مګه تر هغه یی چې وادو چې خبر خو نه کنا اگر نور میں لفظ نم کالے پٹ کڑے ہو نور یوں نے کالے میں واسطے مبارک چاہیے کہ وہ وجیو خبر کو نہیں کہنا وی ان کور میں ترے دا او دا کور نے ټول کالی دا خود نو پٹ کڑی نہیں ابھی مزہ کرتی ہا اسے مزہ ہوگا کون دے ہوگا داڑو نے یخشا بڑے یقین کرے دی تو قرآن خلاف کے تو دین خلاف کے طاقت علماء راشی پجرگا دا محلی مشران راشی پجرگا اتت یام نفذ مجبوری لفظ غٹ دلچی بیام بکی آگا خلاف شریعت کا خدا کا پکی گیا یا ردیغ پکی گیا حقیقہ پکی گی اے محترمو مونږ کله نکاح تړو زمونږ علماء مونږ مصیبت دای زمونږ دنیا کې خلک ګوت کوي کړه دا نکاح وګوت کوي دا نکاح ګوت کوي نه غواړي ومونږ هم ځان به باندې جوړ کولای کړي کله کې باندې نکاح کړو نو دا څه غلط دی کار دی نکاح باغانه کې پکاري دی روان کې مکان دی هغه مدارس کې باغانه کې وته نکاح تړي اته موږ کې دا استاد را ګوت کړي نو استاد مو ګوت کړي کار به نکاح کړي کار میدان کې نو البته کې بیا د علماء تم پکار دادي چې دا مونږ کوم نکاح کې درې آیتونه وایو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا چې دې نکاح مجلس کې زمونږ عالم پاتې او زمونږ عوامونات لږه خرچه کوي کنه لږ د لوډسپیکر داسې وته لګي د خزو د وجه نه واده کې وروړي خیر اته د مولوی صاحب ته نکاح کړی دا ولګوا دا یو کور کې ولګوا زنانه وکړه او دا کوم نکاح چې ویل کېږي دا نکاح دی مغیتا ورولې شي او د نکاح کې کوم آیتونه خطبه کې ویل کېږي کنه چې دې له کوم وضاحت وته دا موږ وایو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى موږ بیا فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا دے نکاح آیتونو کے اتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایوہ الناس اتقوا واتقوا اللہ تب کہ بیا اللہ تا پتہ دا پدے خلقو بانے خوشحالی دا غلیلا کلا کلا پڑھینا خوشحالی کے دماغ کار دکھے کا روڑیم گڑی گی نقدیم گڑی گی رویریم گڑی گی سونا بلا خبرہ دا گڑا خبرہ دا اول من رقصان سامیلیو شر قرآن جیو نور کے ذکر گئی چې اوله ګډا چې دا تعمیري کړي و په ګډا مو خوشالي کې محترمو او دا یاد ساتي کومګ نن دا دروازې بند نه کې کنه آینده زمون نسل زمون پګلو کې زمون پښتانه د هغو کورانو خلک دا بدن سره جوړيږي دا به اجراګان جوړيږي په اجراسو په بیا پیسې ګټي دا خپل عزت ګرځي اے محترم مسلمانانو د نکاح دوران کې مونږ ته خطبه کې ویل کېږي دا الله نه ویریږي د نکاح دوران کې دا الله نه ویریږي د نکاح نه مخکې دا الله نه ویریږي د دې واده او نکاح نه وروسته دا الله نه ویریږي الله یې په کې راولې الله تعالی خفن کې اے محترم مسلمانانو مونږ ډېر ځای خوشاله دي علاقې د پړومبي درلالو مونږ مولوی سے پرې مونږ نه لیکلو مونږ تاسو ته ایصال وکړي د دې بل 8-10 منټ انتظار زما دې له لړۍ دا دعا وکړه چې دا خلک قدردان خلک دي الله تاسو ډېر خیرونه ده یقینو کې نن زموږ په خلکو کې ټول دې ډیره د نشوي کنه ایمان ته یو منټ لږ کیږي کنه
نه سړی به پورا کوي لکه په وخت راځي امام کړه ادي به ولاړ دي الکه کې امام ته په 15 منټه لیټ راغلی دی تکال دی بلار په اجازه مسلې ته پوښتلی سبې انسان نه دی یاره ادي بیا امام یو ټیم رانشي نو بیا ګور مسکور زه ما مرید ته سوي مې پروګرام شي ضروري کې چې انتظار وکړي هغه به د خلک امینه محبت سره ورته مې ډېر ځات خوشاله شو بیا نن دې نور مرګرو تمهیدي خبرې وکي او یې محترم بیا تاسو دا ول اخره پورې زما د ناچی خبرو ته ورچی خو نو الله تبارک وتعالى تاسو ډېر خوشاله درکې او الله دې خادم دې خوشالو کی او تاسو هم سره وکی واداو کا تمرګری به راغلي بیا په تجدید هغه دکو چې په خپل خاطو کې به خلاف شریعت کاوه دا څه وعده الله کا وعده جزاک الله خیر او بل وعده دا کوو چې کوم خلقو په خاطو کې خلاف شریعت کاوه جرګه ورته دو کني ملي هغه واده کې بلکینو اگر کې دې رشتہ داري دا واده وکړه او دا به خبره باندې الله بیا تجدید نشو اجي خپلوانو کرا خاده کې د پیغمبر او د شریعت خلاف کارونه یې سبقو نه پټوي دیمه خبره دا علماء بتاو ځان ته یو مرګ اخلي جرګه ولا کوي راځي په دیمه خبره محترم بل یو بچی به ایمان ته حواله کوي چې علم ور باندې وهم دا په کله کې اراده کوي تاسو په هر کور کې یو بچی عالم شي دې خاندان کې دا مرګري علم کړو احادیث شریعت برابر نه شو یار پکې ډور ستاله پکې تمامې ستا کور کې یو رڼا رااله دا د ټول خاندان خیر خوالي دا غالي عزت د وجه نه دی دا مولوی ته ورور دی دا مولوی ته تر دی دا مولوی ته گاونډي دی او په خاندان کې معالی کنه محترم شیطان او نفس مسوګه دي ها دا لازمي خبره ده چې تا خاندان د الله یو عالم قاری حافظ ورکو دا قاری حافظ عالم تبا الله دنیا کې د عزت ورکړي تلوي محترمو چې الله په کوم خاندان کې عالم قاری حافظ پیدا کړ داغه په عزت نو کتی عزت کې نو صاحب عزت او کله کله باندې پر عزتدارو کې ډېر عزتداري داغه د خپل عالم عزت نه برداشت کیږي نو دې پوښتنه په لوړ ځای دې نیگیټیو خبرې کوي دې بذلیل او قوی تباہ او برباد کوي نو یو محترم خپل خاندان کې په کور کې به یو بچي حافظ قاری عالم ټول فارمو ان شاء الله دې مولوی ته به حواله کوو او دې خبره محترم چې د جمعات ماحول تدلل لکه وخت الته تیرول شپه ورځ الته کې تیرول د دې ډیر زیات اثرات دي دغه د څنګه د هرڅ د مادیت دا کوی دل شي سړی له ذکر وکي تهجد وکي د جمع منځونه وکي تلاوت وکي ارمان د پته سره د آخرت قبر حشر خبرې ووري دغه لار مولانا رحمت الله علیه دا شیر وزیر چې لو دغه ترتیب په دغه مهنت کې هم وخت لګوي ان شاء الله فهمره چې کلک اعظم دي بل محترم دا مولوی دې زموږ دا امید دی چې دې کې په دې خلکو د قرآن تعلیم ورکړي کنه ورکړي مولا باغی دې خلکو د الله د کتاب بیانې خود کارې ولا بیانې نو دې درس کې پابندي سره راځي غیر حاضری به پکې نه کوي چې الله مولا چې نوجوانان دي چې مشران دي چې کشران دي ورسره زنانو تم یو کور ته سار کوتللو دا تاونو دا کار دی کوي یو کو ته سار کړي بل ته چې په کورونو کې زنانه هم د الله د کتاب اوري دې سره ډېر زیات بدلون راځي دې سره خلکو کې د علم سره مینه محبت قدرداني راځي د ټولو په خدمت کې درخواست لري چې دې درس موږ په باندې سره کې وګورو ان شاء الله کما نه په خبرو کې څه کمی شي شي د علماو نه د مشرانو نه زما غیرت کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم دعا کوي او غیرې بیا تاسو اللهم صل علی